د کوه هندوکش د لوړو لوړو غرونو نه راوتلې دا دریای کابل دی. مشرقي هندوکش د غرونو دا سلسله د پاکستان حصه ده او د مغربي هندوکش د غرونو دا سلسله د افغانستان په حصه کې راځي. د مغربي کوه هندوکش نه چې کومې اوبه راځي د پاکستان په دریو سیندونو باندې دغه اوبه تقسیمیږي. په هغه سیندونو کې یو دریای پنچکوړه، دویم دریای سوات او دریم دریای چترال دی. دا درې واړه سیندونه د کوه هندوکش حصه ده. دریای چترال چې کله افغانستان ته د جلال آباد په مقام داخل شي نو همدې دریای چترال نه دریای کونړ جوړ شي. د افغانستان ولس دا د دریای کونړ په نوم یادوي. دریای کونړ یعنی دریای چترال چې جلال آباد ته ورسي نو د کابل سیند سره یوځای شي. د کابل سیند سره په ملاوېدو دلته د کونړ نوم د کابل سیند په نوم بدل شي او بیا دا سیند د دریای کابل په نوم یادېږي. د دریای کابل ابتدا چې د کم ځای نه کېږي هغه ځای ته کوه بابا پل وایي، کم چې د کوه هندوکش د غرونو مشرقي سلسلې په غاړه جوړ دی. دریای کابل تقریباً 200 کیلومتره اوږد دریا دی. په کومو علاقو باندې چې دریای کابل تیریږي په لاره کې ورسره 15 یاد سیندونه چې د پنجشیر سیند په نوم یادېږي د کابل دریا سره یوځای شي. د جلال آباد په مقام ورسره دریای کونړ کوم ته چې دریای چترال هم وایي میلو شي او بیا دا دریای کابل د شلمان د غرونو د میز نه راوځي او پاکستان کې داخليږي. په دریای کابل د پیښور د ورسک په مقام باندې یو ډیم هم جوړ دی، کم چې د ورسک ډیم په نوم یادېږي. د پیښور او خواوشا د کروندې د ټولو ځمکو انحصار په دریای کابل باندې دی. د وړو او غټو نهرونو په ذریعه دا ټولې ځمکې د دریای کابل په اوبو سیراب کولی شي. دریای کابل د بوساک په مقام د سوات سیند سره یوځای کیږي او بیا دا سیند د مونډا په مقام مخ په وړاندې سفر کوي. په دې سیند دلته د مونډا په مقام مونډا هیډورکس هم جوړ دی. په افغانستان کې د امن بحالۍ سره سم افغانستان د ګاونډي ملک په مرسته په دریای کابل د وړو ډیمونو جوړولو هڅې ځکه توندې کړي دي چې د دریای کابل په اوبو باندې اول حق د افغان حکومت د افغان د ولس ګڼي چې ورسره د پاکستان د حکومت لپاره په راتلونکي وخت کې د غټې مسلې امکان نور هم قوي کیږي. پاکستان په تیرو وختونو کې د اوبو په اړه ګاونډي ملک انډیا سره خو معاهدې شوي دي، خو د افغانستان سره د دریای کابل د اوبو په اړه هیڅ قسمه معاهده یعنی لاسلیک نه دی شوی چې اوس د افغانستان حکومت فایده اخلي. که وکتلی شي نو په ماضی کې د اوبو په اړه د 5 ملکونو د یووالي لاسلیک هم موجود دی، خو نه پوهیږو چې د 2 ګاونډي مسلمان ملکونو سمون د دې دریای کابل په اوبو ولې نه راځي. د پاکستان حکومت دې مسلې ختمولو کې دلچسپي ولې نه لري. په راتلونکي وخت کې د دې مسلې حل بسي، نقصان او فایده به د چا وي، دا د هغه وخت خبرې دي.